بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. نو غواړم قدرمنو اوریدونکو چې په څو خپرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت تاسو ته وړاندې کړم. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم سیرت چې تاسو ته بیانیږي دا ډیر په لنډه توګه، که اوږد بحث موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې وکړو، هغه به په کلونو کې هم ختم نشي. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عیسی علیه السلام نه وروسته د انبیاو د نه راتګ موده اوږده شوه. د نړۍ څخه علم او رڼا په کډه شوه او هرې لور ته د جهل او ناپوهي توره تیاره خپره شوه. د سپیڅلي توحید او خالص دین هغه ملکوتي کړیکه چې هر نبی په خپل وخت کې پورته کړې وه، د دجالانو او د کاذبینو د جهل او گمراهي د چیغې او نارو په منځ ورو له صحنې څخه ګوښه شوه. د توحید او ایمان هغه ډیوې چې د الله رالیږلو پیغمبرانو او د هغوی پیروانو بلې کړې وې، د هغه توپانونو په څپو کې مړې شوې چې یو د بل پسې راتلل. ځکه د حضرت عیسی علیه السلام نه وروسته بل کوم پیغمبر رانغی غیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پخواني لوی دینونه چې تر ټولو آخري مسیحیت دی، د هوا او هوس د بندگانو ښکار او د محرفینو او منافقینو بازیچه او د لوبې شی وګرځېد. مسیحیت هم په خپل حال باندې پاتې نشو، تر دې چې مسیحیت خپل ماهیت او شکل له لاسه ورکه، ان تر دې چې د دې راوړونکي پیغمبران او د هغوی پیغمبران که بیا را ژوندي شوي وای او دا دینونه یې په خپله سترګو لیدلي وای، نو هغوی به هم د دیو د قبلولو څخه انکار کړی وای. همدارنګه یهودیت د رسم او رواج یوه بېروحه او بېژونده مجموعه او ټولنه شوه چې د نړیوالو لپاره یې نه کوم پیغام درلود او نه یې د ولسونو لپاره دعوت او نه د بشریت لپاره په خپل غیږ کې رحمت درلود. همدارنګه مسیحیت د خپلو لومړیو ورځو څخه د سخت دریزو د تحریف او د جاهلانو د تاویل ښکار شو او د حضرت عیسی علیه السلام ریښتینې تعلیمات له منځه ولاړل او د توحید رڼا او د الله خالص عبادت د جهل د وریځو تر شا پټ شو. همدارنګه مجوسیان آتش پرستان هم د اور څخه راتاول او د هغې عبادت یې کوه او د هغه لپاره یې عبادتخانې جوړولې، لکن د معبد څخه د باندې آزاد او د خپلو خواهشاتو او نفساني غوښتنو تابع ول. د مجوسو او نورو لادینو خلکو ترمنځ د اعمالو او اخلاقو په ډګر کې کوم توپیر نه و پاتې. بودایي مذهب چې هغو به د بتانو عبادت کوه، هغه هم په یو بتپرست دین تبدیل شوی و. چیرته چې رسېدل هغوی به ځان سره د خپل بتان وړل او د خپلې عبادتخانې به یې جوړولې او هلته به یې د خپلو بتانو عبادت کوه. همدارنګه بله دا چې د انساني ټولنې په ظالمانه طبقاتي ویش قائل عربان هم د جاهلیت په آخري زمانه کې په داسې پریوتي بتپرستي اخته شول چې د هندستان یا د نورو هغه مملکتونو چې هلته بودایي نظام او بودایي مذهب قائم و، هغوی هم وشرمول.
او عربان په شرک کې دومره پر مخ ولاړل چې د الله پرته یې بېشمېره او نور خدایان ونیول او ټوله عربي ټولنه په شرک او بتپرستي کې داسې ډوبه شوه چې هر قوم او قبیلې او هر ښار او بانډې بلکې هر کلي او کور د ځان لپاره ځانګړي خدایان او ځانګړي بتان جوړ کړي ول این تر دې چې په بیت الله کې چې د الله کور دی چې ابراهیم خاص د یو الله د عبادت لپاره جوړ کړی و هلته 360 بتان ایښودل شوي ول. د عربانو اخلاق ډیر پریوتي اخلاق ول. د شرابو او قمار سره هغوی ډیره مینه درلودله او په سختزړي او دروغجن غیرت کې تر مرحلې رسیدلی ول چې حتی هغوی به د خپلې ژوندۍ لوڼې په خاورو منډلې، ژوندۍ به یې ښخولې. غلا، شوکه، همدارنګه د قافیې لوټول د هغوی عام عادت و. ښځې په عربي ټولنه کې هیڅ عزت او مقام نه درلود، د مال او حیواناتو په څیر په میراث وړل کېدلې. ځینې عربانو به د خپل اولادونه د فقر او لږې له ویرې وژل چې مال پرې مصرف نشي، په جګړو اخته ول، وینه به یې تویوله او وینه تویول هغو ته عادي کار و. په وړو وړو خبرو به یې اوږدې جګړې کولې چې کلونه به دوام کوه او په زرګونو خلک به د هغوی په جګړو کې د ژوند له نعمت څخه بې برخې کېدل. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې انسانیت د هلاکت د کندې پر غاړه ولاړ و. په هغې زمانه کې انسان خپل خالق او پیدا کوونکی هیر کړی و او د خپل ځان او مسیر څخه بې خبره او غافل و. عقل یې له لاسه ورکړی و، د خیر او شر او ښه او بد د تمیز قوت یې بایللی و، د هغو له لاسه تللی و. په پراخو سیمو کې هم داسې یو تن نه پیدا کېده چې د دین فکر ورسره وي او یا خالص د یو رب بندگی وکړي او څوک یا څه ورسره شریک نه کړي، داسې څوک نه پیدا کېده. نو الله رب العزت په خپل کلام کې د هغه وخت تصویرونه او انځورونه په ډیر ښه توګه وړاندې کړي دي. نو الله رب العزت فرمایي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون. د هغو بدو کړو له کبله چې انسانانو په خپله کړي دي، په وچه او لمده کې فساد او خرابي خپره شوه، تر دې چې الله رب العزت د هغوی د ځینو کړنو خوند ور وڅکي، کیدای شي چې هغوی حق ته راوګرځي. نو په هغه وخت کې فساد او همدارنګه فتنه په وچه او په لمده کې خپره وه. خو الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ټولنه کې په پیغمبري مبعوث کوي تر څو چې د شرک او د ظلم او د بدبختي همدارنګه د کفر دا تورې تیارې د اسلام په مقدس نور باندې روښانه کړي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په جزیره کې مبعوث شه، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت د عربو په جزیره کې څه دی، حکمت یې څه دی؟ الله رب العزت عرب انتخاب کړل، غوره کړل چې د اسلام دعوت قبول کړي او بیا یې د نړۍ ګوټ ته ورسوي، ځکه چې د هغوی د زړونو شیشې صافې وي او داسې ژورې لیکنې پرې نه وې شوې چې ورانول یې مشکل وي. د رومیانو همدارنګه د ایرانیانو همدارنګه د هندوانو په څیر نه ول چې په خپلو پرمختللو علومو او وړو ادبیاتو او پرمختللي تمدن فخر او تکبر کوه. عرب داسې نه ول. د عربانو د زړونو په لوحو د جهل، بېسوادي او بانډجیتوب ځینې آثار ول چې د هغو ورانول، د هغو وینځل او پر ځای نوي او تازه نقوش ځای پر ځای کول آسان کار و، خو وخت یې غوښته. نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په جزیره کې په پیغمبري باندې مبعوث کوي. نو قدرمنو اوریدونکو،
عربانو د سلیم فطرت سره سم ژوند درلود تر څو چې حق ورباندې ګډ وډ او پټ او مقابله یې ورسره کوله. خو کله چې د سترګو څخه د جهل پرده پورته شوه او حق یې وپېژنده، قبول یې کړه، مینه یې ورسره وکړه او خپل یې کړه او د حق څخه د دفاع په لاره کې هرې قرباني ته چمتو شول. عربان رښتیني، امانتکار، جفاکش، همدارنګه زړور او جنګیالي خلک ول. د جزیرة العرب په منځ کې مکه کې هغه کعبه وه چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د دې لپاره آباده کړې وه چې یوازې د یو الله د توحید په لور د دعوت مرکز وګرځي. الله رب العزت د هغې په اړه فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. هغه لومړنی خونه او هغه لومړنی کور چې د خلکو د عبادت لپاره ټاکل شوی په مکه کې هغه مبارکه ده او هغه د خلکو لپاره لارښوونه ده. نو ځکه عربو د زړونو د شیشو نه د هغه ځینې کدورات چې د هغو په زړونو کې ول د هغو صفا کول آسانه کار و. نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جزیرة العرب کې په پیغمبري باندې مبعوث کړ. اوس به دا واورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د مکې او د قریشو حالت څنګه و. دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته. دا یتیم په ټول بوتان کړي را نسکور 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 نسکور. زلزله به په قصرونو د کسرا راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي. په اسمان کې زیری کېږي چې رڼا راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي. د روح بیخودو لسم پسې اختر 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 چې دنیا ته محمد رسول الله راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي. سپېر ځمکې ته د دوو کونو پېشوا راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ابراهیم علیه السلام خپلې میرمنې هاجرې سره او همدارنګه د خپل ماشوم زوی حضرت اسماعیل علیه السلام سره د مکې بې اوبو او بې بوټو درې ته په نړۍ کې د خپور شرک څخه د تیښتې او خلاصون په هدف دوی مکې ته لاړل چې هلته د توحید یو مرکز تاسیس کړي چې یوازې د الله رب العزت په لوره هلته بلنه ورکړي. الله رب العزت دا کار د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه قبول کړ او په هغې بې اوبو او بې بوټه ځمکه کې برکت کیښود او د هغې وړې مبارکې کورنۍ چې د مور او د هغې کوچنۍ زوی څخه جوړه وه او ابراهیم د آبادي نړۍ څخه لرې په وچ میدان کې پریښې وه، د هغو لپاره د زمزم اوبه روانې کړې او الله رب العزت د زمزم په څاه کې داسې برکت کیښود چې تر ننه پورې د نړۍ ګوټ ګوټ ته هغه وړل کیږي. رو اسماعیل علیه السلام ستر شو. ابراهیم علیه السلام د الله په مینه کې د الله د حکم د تعمیل لپاره د خپل ګران زوی اسماعیل د حلالولو اراده وکړه او اسماعیل هم په ډیر خوښي د الله دې امر ته غاړه کیښودله خو د الله په امر باندې راضي شو. الله رب العزت د هغه په ځای لویه قرباني راولېږله او هغه یې د دې لپاره ژوندی پرېښود چې د خپل پلار سره د دین په دعوت کې همکار او د آخري نبی او بهترین رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا او نیکه شي. ابراهیم علیه السلام څه وخت وروسته بیا مکې مکرمې ته راستون شو او پلار او زوی دواړه د بیت الله په ودانولو پیل وکړه او د الله رب العزت نه یې تل دا دعا غوښتله چې یا الله زموږ څخه دا عمل قبول کړه او په دې کور کې برکت واچوه او موږ ته اسلام سره ژوند او مرګ راکړه. یا الله زموږ په اولاد کې پیغمبر راواستوه چې د خپل نیکه ابراهیم پیل کړی کار تکمیل او د هغه دعوت او بلنه تجدید او نوي کړي.
الله رب العزت د حضرت ابراهیم او اسماعیل علیه السلام دعا په دې توګه په خپل کلام کې رانقل کوي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه وخت هم را یاد کړه چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د کعبې بنسټونه او تهداب کیښود او په دعا کې به ویل چې ای زموږ پروردګاره زموږ هلې ځلې ومنه ته ښه اورېدونکی او ښه پوه ذات یې ای زموږ پروردګاره موږ دواړه ستا حکم منونکي وګرځوه او زموږ په اولاده کې هم یو حکم منونکې ډله راپورته کړه د حج او احکام او د عبادت لارې لیکې را وښایه توبه مو ومنه بېشکه چې ته ښه توبه منونکی ډېر مهربان یې ای زموږ پروردګاره په دوی کې یو داسې استازی او پیغمبر را پیدا کړه چې ستا آیتونه ورته ولولي کتاب او حکمت وروښي او پاک یې کړي بېشکه چې ته د لوی توان او حکمت څښتن یې. نو الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام همدارنګه د حضرت اسماعیل علیه السلام په کار او په دعوت کې برکت واچوه د هغوی کورنۍ پراخه شوه او د عدنان اولاده ډیره شوه. عدنان د حضرت اسماعیل علیه السلام لمسی دی د هغې په اولاده کې فهر بن مالک پیدا شه او د هغې په اولاده کې قصی بن کلاب پیدا شه چې هغه د مکې مکرمې او د بیت الله شریف متولي او خدمتګار و. هغه د خپل قوم مشر و او د خپل قوم سردار و چې هغه په ذمه د بیت الله خدمت و. د بیت الله کلیګانې د هغه سره وي د زمزم مسئولیت د هغه په غاړه و. نو د قصي په اولاد کې عبدمناف تر ټولو هوښیار او زیرک سړی و او بیا د عبدمناف مشر زوی هاشم د خپل قوم مشر او سردار و او حاجیانو ته د خوراک او څښاک برابرولو مسئولیت او شرف په غاړه و. هاشم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه عبدالمطلب پلار و. عبدالمطلب د خپل کاکا مطلب بن عبدالمناف څخه وروسته د رفادې او سقایي مسؤلیت په غاړه واخیست، یعنی حاجیانو ته د ډوډۍ برابرول او هغو ته اوبه ورکول. او عبدالمطلب په خپل قوم او ولس کې دومره د عزت او شرف څښتن شو چې په پلرونو او نیکونو کې هیڅوک داسې لوړې مرتبې ته نو رسېدلي خپل قوم او ولس ورسره بېکچه مینه درلودله. نو د فهر بن مالک اولاده قریش نومیږي، همدا نوم په ټولو نومونو غالب شو او دا قبیله د قریش په نوم مشهوره شوه. او په دې قبیله کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې وغړولې. په مکې مکرمه کې همدارنګه په قریشو کې شرک د کم وخت نه پیل شو. قریشو د خپل پلار اسماعیل او د خپل نیکه ابراهیم علیهم السلام په دین او د توحید په عقیده او د یو الله په عبادت د هغه پورې قائم او ټینګ پاتې شول چې عمر بن لحی د هغوی په منځ کې پیدا شو. هغه لومړنی او اول سړی و چې هغه بتپرستي او شرک شروع کړ او بتپرستي او شرک ته رواج او وده ورکړه. تر دې چې هغه د ځینې حیواناتو تعظیم شروع کړه او د ابراهیم شریعت پر خلاف او د الله رب العزت د اجازې او حکم پرته تحلیل او تحریم شروع کړ. دا بدبخته او دا مشرک د مکې مکرمې نه شام ته لاړه. هلته د شام خلک ولیدل چې د بتانو سره یې مینه پیدا شوه او څو بتان د ځان سره مکې مکرمې ته راوړل او خلک یې د هغوی د عبادت او تعظیم ته وهڅول او د خلکو نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو د دې بتانو عبادت وکړئ او د دې بتانو تعظیم وکړئ، تاسو د یو الله عبادت پرېږدئ. نو د مکې ځینې خلکو
چې د سفر په وخت کې د حرم په یاد د حرم د ډبرو تعظیم کاوه، په تدریج سره د نورو ډبرو تعظیم او عبادت پیل که، نو دوی ټول بت پرستان شول او مشرکین شول. نو د شرک او د ظلم او د بدبختی تیارې په ټول جزیرة العرب کې خپرې شوې. په وحشت کې ژوند کوه، په بربریت کې ژوند کوه، د خپلې ژوندۍ لوڼې به یې په خاورو باندې ننایستلې. د ښځو هلته بلکل کوم قدر و قیمت نه وه، هغو ته به د حیوان په سترګه کتلې، حتی هغو به ښځې په میراث وړلې. نو په داسې تورو تیارو کې او په داسې شرک کې هغو ژوند کوه چې د یو حیوان او د یو څاروي به د بل څاروي نه بره اوبه وڅکړې. په کلونو کلونو به یې هغو په دې باندې دښمني کوله او ډیری خلک به د دوی په جګړو کې د ژوند له نعمت څخه محرومه کیدل. او په داسې ټولنه کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې مبعوث کوي تر څو چې دا تورتمونه ختم کړي، د شرک او د ظلم او د بدپرستي او د بربریت دا توره کمپاله چې هلته په جزیرة العرب کې خوره وه، هغه اوچته کړي او د دې پر ځای د اسلام مقدس دین، هغه دین چې واقعا د عدالت دین دی، هغه دین چې د انصاف دین دی، هغه دین چې هغه د یووالي او د اتحاد او د همدردي دین دی، هغه را ایچ کړي. نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې په پیغمبري باندې مبعوث کوي. انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به اورو په تفصیل سره په نورو خپرونو کې هم. په بلې خپرونې کې به د فیل پیښه او د هغه نه وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په هکله وغږیږو. نو دا وه قدرمنو اورېدونکو زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. پیغمبر پوی دنیا چل اللہ 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 اللہ، په تیارو د بدبختیو بارونه راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، په اسمان کې زیری کیږي چیرونه راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، پرې نازل پکړي مولا عزیز قرآن 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 قرآن، ګران حبیب زما وختم الانبیاء راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، ګران حبیب زما وختم الانبیاء راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، د قرآن په نور تازه بشي جهان 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 جهان، اسلامي ژوند به په مخ د دنیا راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، په اسمان کې زیری کیږي چیرونه راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، مشرکان په نابودیږي په خوارو 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 خوارو، حق براشي په باطل به وویلا راځي مصطفی راځي مصطفی راځي، سپېر ځمکې ته د دوو کونو پیشوا راځي مصطفی راځي مصطفی راځي. يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناح، چې کوم سړی خپل رب نه